الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الكريم درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. امام رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو مشهور روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ایما پچا باندې اسلام نه دی پیش کړي چې چا ما سره بحث پکې نه وی کړي، مطلب چاته ما اسلام پیش کړي دی بحث را سره پکې کړي دی. ای سیوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نا چاغي باندې ما اسلام پیش کو نو بالکل قبول کو ډایرک ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ای د دینه معلومیږي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اسلام کې د ټولو نه اول سبقت وړو او دی وجنا دې لایق دی د دې خبره چې دته صدیق ویلې شي. علی رضی الله عنه روایت ته چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا کم صدیق نوم خود له شوی علی سے فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ادا د الله طرفا د جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام په وحی په ذریعہ سره ادا صدیق نوم ورته خود له شوی چې ابو بکر دا صدیق دی. په مانځه کې هم ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلیفہ جوړ شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت د دین د پاره ابو بکر الله خوښ کو او په دنیا کې موږ دې خوښ کو د خپل ځان د پاره په دنیا کې. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې ابو بکر رضی الله عنه شل کاله عمر چې د مسلمان شو او د ټول تقریبا 142 احادیث دا سے نقل کړي دي. او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ټول نه اول د اسلام د پاره تور چراويستلې شوی دا چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل او ابو بکر صدیق رضی الله عنه او زبیر بن عوام رضی الله عنه دی راويسته و د اسلام د اوچتوالي د پاره او د اسلام د ترقې د پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته رضوان اکبر ورکړی دی. رضوان اکبر د ټولو نه لوی رضا. رضوان اکبر معنا د ټولو نه لوی رضا الله رب العزت د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ورکړی دا. او دی تپوس کو چې رضوان اکبر ست ویل کیږي. رضوان اکبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل
د قیامت په ورځ د خلکو د پاره به عام تجلی وي، د خلکو د پاره به عام تجلی وي، او د ابوبکر رضی الله عنه د پاره به د الله طرفه خاص تجلی وي. ابوبکر دون لوی شان دی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمای چې الله رب العزت د آیات نازل کړي دی یحبهم ويحبونه. د دې متعلق فرمای دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. ځکه دی د مرتدینو سره قتال کړی دی. مرتد هغه خلک چې اول مسلمان وي او دی بیا د اسلام نه ووړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو خبیثو چې هغه نوم مسیلمه کذاب د نبوت دعوه کړې وه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خط را لېږلی او خط یې په دې انداز کې لیکلی و چې دا خط د مسیلمه د طرف نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره او پای کې لیکلی چې اما بعد نیمه ځمکه ستا او نیمه زما. د مسیلمه کذاب دا خط ورته را لېږلی و پیغمبر علیه السلام ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په جواب کې ولیکل محمد رسول الله د طرف نه مسیلمه کذاب د پاره دا خط دی. اما بعد پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل اما بعد دا ځمکه دا د الله ده، دا ځمکه ده الله ده، نیمه نیمه خبره نشته، نیمه نیمه خبره نشته، دا ځمکه د الله ده او د خپلو بندګانو نه چې الله چاته وغواړي وارث یې جوړ کړي او هغه له نبوت ورکړي. دا د الله فیصلې دي. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سره جنگ کو، لشکر تیار کو. وحشی رضی الله عنه چې کوم قاتل د حضرت حمزه رضی الله عنه هغه ورغو او د مسیلمه کذاب نه سټو والو او دای مردار کو. وحشی رضی الله عنه با پیغمبر علیه السلام ته او صحابه ته وی په کفر کې مې دا کارنامه کړې وه چې د دین یو لوی شخصیت زما د لاسونو نه شهید شوی و او زه په اسلام کې د الله دین دپاره لویه کارنامه کوم. او حقیقت کې لویه کارنامه یې وکړه چې هغه لویه کارنامه څه شی وه چې د مسیلمه کذاب غوندې منافق سړی دی چې کوم دی مردار کو. الله دته دغه طاقت بیا الله ورکړی او د الله فرمان دی اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. دا د ابوبکر رضی الله عنه په باره کې دی. ابوبکر به دا شانو چې ده کې رحمت او شفقت ډیر زیاتو د خپلو صحابو سره، د پیغمبر علیه السلام صحابو سره، یعنی د پیغمبر علیه السلام صحابو خپلو ملګرو سره د ابوبکر ډیر زیات محبت، ډیر ورسره نرم به او د کافرانو په مقابله کې ابوبکر صاحب ډیر بیا سخت، بالکل به هغې سره نرمي بیا نه کوله. ابوبکر رضی الله عنه دا اسلام روړل دا د وحي مشابه و. د یو ځل شام ته تللی و چې کله د تجارت به کولو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نو په شام کې د یو خوب ولیدو. خوب یې هغه وخت کې بهیر راهب ډېر لوی راهب و د عیسی علیه السلام په دین باندې و، د پیغمبر علیه السلام نبوت اعلان لا نه و شوی. نو دی ورغو ورته وایي چې ما دا غشان خوب لیدلی دی. بهیر راهب ورته وایي چې ته د کوم ځای اوسېدونکی؟ ده ورته وایي چې زه د مکې. ترېنه تپوس یې وکړو چې ته د کومې قبیلې؟ ورته وایي زه د قریشو یمه. بیا ورته ووی بهیر راهب که چېرې ستا دا خوب الله رښتونی کوي نو یاد ساته ستا د قریش خاندان نه به الله ستاسو په خاندان کې یو نبي راوباسي، اب آخري نبي وي، ستاسو د قوم نه به وي. ته به د هغه په زندګۍ کې د ده وزیر وي، وزیر د دې نبي وزیر به وي، او د هغه د وفات نه پس به ته د دې نبي خلیفه وي. ابوبکر رضی الله عنه دغه خوب او د دې تعبیر دا په دې زړه کې وساتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت اعلان وکړو نو ابوبکر رضی الله عنه سره ملاقات شو. پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته وویل چې ابوبکر مسلمان شه
او الله ز نبی جوړ کم. ابو بکر ورته وی چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې په دې باندې صد دلیل د الله نبی ورته فرمایي چې هغه خوب چې په شام کې تالی دلی و، هغه خوب چې په شام کې تالی دلی و. ابو بکر رضی الله عنه فوراً پاسیږي، نور هیڅ خبره نه کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تندې مبارک دا خولي او دا وی چې اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. از گواهی د خبره ورکوم چې د الله نه علاوه د عبادت لایق هیڅ کوم نشتا او ته د رسول او ته یقینا د الله رسول. علی پزوانانو کې د ټول ناول ایمان، په بالغینو کې دا ابو بکر صاحب وروړو او په الکانو کې د ټول نه اول اسلام دا حضرت علی رضی الله عنه د مسلمان شوی او په غلامانو کې د ټول نړمبه اسلام دا زید بن حارثه رضی الله عنه دا اسلام وروړو او په زنانو کې د ټول نه لوی د ټول نه اول اسلام حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنه دی وروړو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې تاسو خبره شتنه چې الله ما باندې نازله کړی وي او ما زما په سینه کې الله چولې وي او ما دغه خبره د ابوبکر په سینه کې نه وی اچولې. چې ورځ د آیات کله نازل شو انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما کله ابوبکر ته د آیات اورولو د آیات معنی دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې چا سره ته محبت ساتي، ولكن الله يهدي من يشاء، دا الله خو خدای چې چاته هدایت وکي. نو ابو بکر سیب چې د آیات هورېدو نو د دې آیات د وجې نه بېهوش وغورځېد، د الله داسې یره پکې وه. علی رضی الله روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما په نزد د ټول نه زیات ما ته نږدې ما ته مکرم او د ټول نه زیات محبوب زما صحابه دي او په صحابو کې زما صحابه دي دی په ما باندې ایمان وروړی دی او چا چې زما تصدیق کړی دی نو دغه صحابه دا ټول ما ته ډېر زیات نږدې دي او ډېر زیات بهتر دي او په دنیا کې د ټول نه زیات الله ته خوښ انسان زمانه پس دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې ابو بکر ما باندې ټولو کې زیات ګران دی، ځکه را باندې ډېر زیات ګران دی چې خلکو زما تکذیب وکړو، خلکو ته ما اسلام پیش کو، خلکو زما تکذیب وکړو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه زما تصدیق وکړو، خلکو زما سره کفر وکړو ما نه لرې شو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ما ایمان وروړو، خلکو زه په تیاره کې واچولم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما سره محبت اختیار کو، خلکو زه پرېښودم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما سره دوستی شروع کا، خلکو ما باندې تورونه ولګول، ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما سره نکاح وکړه، مطلب دا چې ما سره انډیوالي پخه کا جوړښت را سره راوستو، خلک ما نه یو طرف ته شو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه زما طرف ته په منډه راغی او خپل مال او جان او خپل اولاد پرېښودو او ابو بکر صدیق په ما باندې مین شو. د قیامت په ورځ به بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت زما د طرف نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ډېر خیر ورکوي، ډېر خیر به ورکوي. څوک چې ما سره محبت ساتي، د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک ما سره محبت ساتي نو هغې ته پکار دی چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه اطاعت وکړي او زما نه پس زما د امت به دپاره مشر دی وي، خلیفه به دی وي زما نه پس. علی رضی الله عنه فرمایي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه ما تپوس وکړو چې ستا د دین کې دونه لوی عزت او مرتبه ته په څه وجه الله تعالی دونه لوی عزت او مرتبه درکړې ده؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل د 5 شیزونو د وجې نه، چې یو دا چې دوه قسمه خلق دي، یو ته طالب دنیا ویل کېږي چې د دنیا خوښي او یو ته طالب آخرت ویل کېږي چې آخرت یې خوښ وي، جنت یې خوښ وي. خو ما دا ټول دنیا مې پرېښوده او په آخرت کې جنت دونه طلبګار نه وم، خو ما الله واخیسته، زه د الله رب العزت عاشق جوړ شوم.
زه د الله عاشق جوړ شوم. دویم دا چې کله نه زه په اسلام کې داخل شوی یم ما په ډکه خېټې سره روټۍ نه ده خوړلې، ځان مې نه دی موړ کړی، بس زه خېټه اکثر زه نهره ساتم او دومره خورم چې زه پې پایېږم. دې وجې نه چې خوراک ما نه دی کړی، خېټه مې خالي وي، نو زه د دین طرف ته زیات متوجه وم، د دین طرف ته زیات متوجه وم. دریم دا چې کله نه هم زه مسلمان شوی یم د دنیا چې څومره شربتونه دي اوبه دي دا ما په ډکې خېټې سره نه دي څښلي. دې وجې نه الله زه د دې شیزونو نه څه کړی یم، یو طرف ته کړی یم او زما زړه کې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا بالکل خډک پروت دی. څلورم دا چې کله دو کارونه ما ته مخې ته راشي، یو د دنیا کار وي او بل د آخرت کار وي، نو زه د دنیا کار پرېږدم او د آخرت کار طرف ته زه توجه ورکم، ځکه الله ما ته دونه لوی مرتبه را کړې ده. او پنځم دا چې زه د اسلام نه چې کله نه زه مسلمان شوی یم زه د پیغمبر علیه السلام په صحبت کې ما ټول وخت تیر کړی دی او د پیغمبر علیه السلام سره صحیح صحبت مې اختیار کړی دی او د پیغمبر علیه السلام صحیح تابعداري دا ما کړې ده. طبري رحمت الله فرمایي د 18 کالو عمر نه د 18 کالو عمر و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې تر اخره پورې د پیغمبر اسلام وفات پورې د پیغمبر اسلام صحبت نه بنه خوځید او خادي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر اسلام په مجلس کې بناست. انس رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما په امت باندې دا واجب دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره محبت وساتي. عمر رضی الله عنه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کما هغه شپه راغه چې په کومه شپه باندې الله رب العزت ابو بکر صدیق رضی الله عنه پیدا کړو، چې څنګه ابو بکر الله پیدا کو، الله رب العزت په جنات عدن باندې خپل تجلی او فرمایلا او جنات عدن ته الله او فرمایل چې ما دې په خپل عزت او جلال باندې مې قسم وي چې اے جنات عدن تا کې به زه هر هغه کس داخلوم چې څوک د ابو بکر سره محبت ساتي. الله قسم وخوړ چې هر کس به هغه داخلوم چې څوک د ابو بکر سره محبت دی، ماشوم سره محبت ساتي. داسې فرمایلی دي. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ناست، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زه اوس راغم تاسو سره کېناستم، زمانه پس که اوس کم قسم دی مجلس ته راغو تاسو وکتو دا یاد ساتئ زمانه پس د ټول نه بهتر انسان بداوي او بلکې د دنه بهتر سړی به الله نه پیدا کړي زمانه پس. دې کې موږ ناستو او بیت پیغمبر علیه السلام دا فرمایل د شفاعت به داسې شفاعت وي لکه څنګه د انبیاء شفاعت ته دا سړی اوس را روان دی، تاسو به وګورئ. په دې کې موږ وکتو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راښکاره شو. نو پیغمبر علیه السلام ورته ودرېدو او پیغمبر علیه السلام په خپله مبارکه خوله باندې ابوبکر رضی الله عنه په تندي باندې ښکل کو. ابوبکر صاحب علی رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د قیامت په ورځ به یو आवाज کوونکی आवाज وکړي سابقین اولین چرته دي، بیا به تاسو کړئ چې سابقین اولین څوک دي، بیا به وویل شي چې ابوبکر دی نو چرته دی. خلکو باندې به عام تجلی وي او په ابوبکر باندې به د الله خاص تجلی وي. نو سابقین اولینو کې الله رب العزت څوک راوستی دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ابوبکر ته د دومره لوی شان چې الله ورکړی دی دا د دې په وجه باندې نه دی. دا خبره لږ توجه سره واورئ چې ابوبکر به روژې ډېرې نه وي یا به چې کوم دی تاسو باندې د دونه فضیلت دی د روژو د مونځ په وجه باندې نه دی، د روژو او د مونځ په وجه باندې دا فضیلت ابوبکر ته نه دی میلاو شوی، بلکې د ده په سینه کې داسې یو څو خوبې پرتې دي چې هغې په وجه باندې الله دا لوی مقام ورکړی دی. هغه یو دا ده چې د ده په زړه کې د ټول نه زیات محبت د الله سره دی. او دویم قیمتي شی دا هم ډېر قیمتي
چې دویم چې الله فضیلت ورکړی دی چې د کې د مخلوق خیرخواهي ډېره زیاته ده. ابوبکر کې د نور مخلوق خیرخواهي ډېره زیاته ده چې د هر چا فکر به ورسره چې دا مسلمان شي، دا په ښه لار باندې راشي. نو چې چا کې د مخلوق خیرخواهي راشي نو الله رب العزت په هغې باندې خصوصي فضل کوي. انس رضی الله روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل په ملای اعلی کې عزت جبرائیل امین علیه السلام سره ملو شو مو تاسو مته کو چې جبرائیل امین علیه السلام زما د امت سره به حساب کتاب کیږي. همته نه تاسو کو چې هغه راته وې چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل حساب کتاب بکیږي، خو صرف ابوبکر سره باندې کیږي. چا سره باندې کیږي؟ ابوبکر سره به حساب کتاب نه کیږي. چې ابوبکر ته به وویل شي چې ای ابوبکر ته لاړ شه جنت ته داخل شه، هغه به ووایي د قیامت په ورځ ابوبکر چې زه جنت ته نه داخلېږم تر څو پورې چې هغه خلک هم جنت ته ځان سره داخل نه کړم چې چا ما سره محبت ساتلی وي، دا به ځان سره جنت ته داخلوم. عمر رضی الله عنه فرمایل ما ته دا ډېره خوښه وه زه د ابوبکر صدیق رضی چې د بدن ویښته وي، کاش زه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بدن ویښته وي. ما ته دا ډیره محبوبه ده. عمر سے به فرمایل چې د قیامت په ورځ په جنت کې بس د ابوبکر رضی الله مقام کومه مرتبه الله په جنت کې ورکړي چې بس صرف زه دا ګورم، بس دا ما ته ډیره محبوبه ده. حذیفه رضی الله روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مانځه د پاره ودرېدو، چې کله قرات شروع کو منځ ختم کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو کو وی فرمایل چې ابوبکر ته چرته وي، ابوبکر چرته وي؟ امورته چې لبیک یا رسول الله اذا حاضر مې د الله رسول صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام تاسو کو چې ته ما سره په اول رکعت کې شریک وي. ما ورته عرض کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه په اول رکعت کې په اول صف کې هم تا سره، خو پته نه لګي چې زړه کې مې داسې وسوسې راغې چې اودس مې نشته نو زه د اول صف نه ووتم بار تلم اودس دپاره. په دې کې ناګهانه ماته یو آواز وشو چې ابوبکر ودرېږه. زه ودرېدم، په دې کې ګورم چې یو غټ تش دی، داسې غټ لګن دی او په دې کې اوبه وي، اوبه داسې اوبه پکې وي چې د هغه نه سپینې وي د واورې نه، او داسې صفا وي د شهدو نه ډېرې پاکې وي. شاد څه دي؟ شاد د دې نه پاکې وي. په هغې باندې یو بل رومال داسې غوړېدلی و، رومال، او په رومال باندې لیکلي وه لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق. په دې رومال دا لیکلی شوي وه. ما هغه اوبه راواخېستې، په هغې اوبو مې چې کوم دی اودس وکړو او بیا زه راغم د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا سره په مانځه کې چې کوم دی زه شریک شو، او رومال مې هغه ځای کې اودس وکړم، په هغه ځای باندې مې پلیټونو باندې کېښودو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل کله زه قرات نه فارغه شوم، سبق مې وویلو په اول رکعت کې، نو زه رکوع دپاره تلمه، رکوع دپاره خو ما رکوع نه شوه کولی. پیغمبر اسلام فرمایي زه رکوع دپاره تلم، ما رکوع نه شوه کولی تر هغه وخته پورې چې تر کومه وخته پورې ته په صف کې ما سره شریک شوی نه وي. ته ما سره په صف کې شریک شوی نه وي تر هغه وخته پورې ما رکوع نه شوه کولی. او په دې کې چې ابوبکر یاد ساته دا کم اودس چې تا وکړو دا اودس تا ته جبرائیل امین علیه السلام وکړو، او میکائیل علیه السلام چې کوم دی دا رومال روړی و، دا رومال د میکائیل علیه السلام په لاس کې و، او اسرافیل علیه السلام زما دا ګوټنی نیولې وې چې ودرېږه ابوبکر راشي بیا به رکوع کې. اسرافیل علیه السلام زما ګوټنی نیولې وې. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې د یو شان والا انسان دی. یو حدیث کې راځي شجر توبه یو ونه ده، هغې ته توبه ویلی کېږي. توبه خپله معنی ده خوشخبري. توبه څه ته ویلی کېږي؟ یو حدیث هم دی توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشخبري ده د هغه خلکو دپاره چې د چا په عملنامه کې استغفار ډېر زیات وي.
چې استغفار څه شي وي دا ډیر زیات وي چې د دې یوونه د په جنت کې د دې ونې لاندې دوه فرشتې ناستې دي چې یو فرشته وي چې ماته دا محبوبه ده چې الله رب العزت ماته د زرو فرشتو طاقت راکړي د سو زرو فرشتو او دا وزر څه دی وزر د زرو پرندو وزر راکړي مرغې څه دي مرغې د زرو مرغو وزر ماته الله راکړي او زه په جنت کې والو زمو په جنت کې ګرځم تر دې پورې چې د جنت اخیری ګټ ته ززان ورسوم یو کنارې ته نو الله رب العزت خور سووري الله ورکی الله وزرم ورکی او خو طاقتم الله د زرو فرشتو ورکو او دې لګیا شو دا فرشته لګیا شو فرشته لګیا شو په جنت کې الوزي زر قال دا فرشتہ چې زرو مرغو وزری وي او د فرشتو رفتار ګوي دا به حد تیز دی جبرئیل امین علیہ السلام په څلورم اسمان کې ورونو یوسف علیہ السلام چې کله غزار کو نو د څلورم اسمان نه دومره تیز راغلی دی چې لاندې اوبو ته یوسف علیہ السلام نه دی رسیدلی کوی کې الله ورته وی چې ورشه یوسف علیہ السلام لاندې اوبو ته ونه رسی دومره تیز رفتار دی نو زر قال دا فرشتہ الوزیدا طاقت ورو ختمې دو الله نورم توفیق ورکو قوت الله نورم ورکو 3000 کاله دا فرشتہ تلا په دې جنت کې سفر کولو آخر کې یوځه کې ناستا او په ژړاوه چې زب کله دا جنت اخیری ګټ چې کم دی معلومه ما نو هغه ځکه یو حور ورته وي چې ای فرشته ته ولې ژاړې دا خو د ژړا زینه دی دا خو د غم کور نه دی دا خو جنت دی د خوشحالو ځای دی چې نه زه ډېر زیات 3000 کاله نه لګیا یم او د جنت کې ګرځم چې د جنت الله نه مې سوال دا کړی دی چې د جنت یو کناره معلومه کما یو ګټ معلوم کم تا خو ځان په غم کې خپل اچولی دی تا خو ډېر عجیبه سوال د الله نه کړی دی ته خو جنت څه کې جنت قتل خو ناممکنه خبره ده چې ټولو ګوري تر اوسه پورې ته لګیا سمره سفر دیو کې 3000 کاله خان نو ورته وي چې یاد ساته ایتا تر اوسه پورې چې د ابوبکر رضی الله کوم استقبال کیږي په جنت کې آتی نه دی ختم کړي اوسه پورې د ابوبکر صدیق رضی الله استقبال دی نه دی ختم کړي او بیا ورته وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه استقبال د لپاره مثال لزرا جزئیات شي سمره لزرا جزئیاتو کې استقبال ابو بکر صاحب ته شوی وي پاغي کې ته اله بل یو جزتا په لزرو کې پورا کړی دی سمره یو جز نه ابو بکر صاحب داسې یو انسان الله پیدا کړو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شب معراج کې الله ماته ډېر شیزونه او خودل تر دې پورې الله د انور راته او خودلو د انور څه د انور سورج شمس ما د انور ته سلام وکړو او ما ورته وی چې انوره دا تندر تاولی نسی دا تندر تاولی نسی چې هغه ته الله ګوئی ورکا دی نور ته او وی چې الله رب العزت ز دا نور چې کم دی ز په خپل الله داسې برابر کړم چې الله ماته داسې یو نظام برابر کړی چې پای کې زه محکم کړی ما لکه مثال یو گاډي بس الله وغوړي چې کم طرف ته ما بوزي زه هغه طرف ته زم راځم هغه طرف ته زم راځم کله کله دا زه پس کې الله محکم کړم زه په سمندر کې غزار شم نو ما دې ته ویل کېږي ما تندرونیسی دې ټیم کې ما ته تکلیف وي نو زه په دې ټیم کې ځان ته وګورم څنګه الله ما ته نظر را کړی وي دا غي مطابق زه بیا په دې کې دوه کسان وګورم دوه کسان چې څنګه ما تندرونی سي سمندر کې غزار شم دوه کسان زوینم چې یو کس دا आवाज کوي چې احد احد الله یو دی الله یو دی او دویم کس دا وایي چې رښتیا دی ویل رښتیا دی ویل زه بیا د الله نه سوال وکم
چې یا رب کریمه دا ستا صفت چې څوک کوي احد احد وي او بل ورته وي چې رښتیا دی وي رښتیا دی وي د دې دوو کسانو په وسیلې سره یا الله ما راوچته کو دا تندر چې کومه زه نیولی یم چې دې نه زه خلاصه شم به د دوو کسانو دا وسیله چې کله الله ته جوړه کم الله ما د دې نه بچ کې خلاصه مې کې او زه بیا په خپل رخ باندې روان شم دا نور ورته وي بیا ما الله ته عرض وکړو چې یا ربه دا دونه دوه قیمتي کسان څوک دي چې د دې په وسیلې سره الله ته ما د دې تکلیف نه بچ کړي نو بیا راته الله فرمایي اعلان وشي چې دا احد احد وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او چې ورته وی چې رښتیا دی رښتیا دی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ټیم څه خلاص صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایي چې عائشه عزت ته یو شی در نکم چې عائشه یو بخشش در نکم ما ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولینا خامخا راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل وره چې ستا پلار نوم پنور پمنس کې لیکل شوی دی ستا د پلار نوم د نور پمنس کې لیکل شوی دی او روزانه کله د انور چکر داسې وي نو د خانه کعبه مخې ته راشي کله مخې ته راشي په دې ټیم کې د انور طاقت نه وي چې د خانه کعبه مخې ته تیر شي طاقت ختم شي د انور بیا یو فرشته ده چې فرشته ماته خبرې کوي چې شابه کنه دې باندې کومه فرشته مقرره ده په دې انور باندې بیا فرشته ماته وایي چې دا کار وکړه چې ته نشې تللی طاقت درکې نشته دا کم نوم چې ستا په دې مینس کې لیکلی شوی دی ته الله نه د دې په وسیلې سره طاقت وغواړه الله به طاقت درکړي کله زه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم والم او الله ته دا وسیله جوړه کړم چې بیا ما ته الله طاقت راکړي او زه روانه شم ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې یو اوچت شان والا انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په شب معراج کې ځکه تلمه سفر ته نو ما وکړه چې ابوبکر صدیق ولاړ په هر اسمان کې ما تاسو کو چې ابوبکر لکه ما نه مخکې دلته رسیدلی دی ابوبکر ما نه مخکې دلته رسیدلی ارشاد شو چې نه ابوبکر دا نه دی دا چې مونږ د ابوبکر سره محبت ته الله فرمایي مونږ د ابوبکر سره محبت ته او د په صورت باندې مونږ یو فرشته مقرر کړی د په هر اسمان کې دا موجود ده د ابوبکر رضی الله عنه په شکل کې مونږ یو فرشته مقرر کړی ده چې په هر اسمان کې موجود ده ابوبکر رضی الله عنه فرمایل په غار کې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واغه غار کې چې کله دیوته هجرت کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پوښتنه وکړه چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نبوت او رسالت او د الله په نزدیک چې کوم ستا مقام دی ما خدا هر څه وکړه ما هر څه وکړه د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او پیژندل چې څومره لوی شخصیت ابوبکر ورته وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی ته پوښتنه کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پرم سشته وکنه زما د پرم سوشته وکنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل عزت الله رسول یم او ته زما صدیقی او ته زما لاس یم سوې ته زما خلاص پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته ویل ته زما لاس ته خو زما مرګره په هر ځای کې او ته خو زما غمساره مطلب دا چې ما باندې غم راشي ته خو زما غم ما سره نیمه او ته به زمانه پس د امت د پاره زمانه پس زما خلیفہ وي او ته په خلکو کې ته زما د خلکو د پاره زما طرف نه قائم مقامي او ته زما هم خواب مطلب چې چرته زیم ته ما سره هم خواب او الله رب العزت چې تا تدلا داسې مرتبه درکړې ده چې تا سره څوک محبت ساتي د ستا سره د محبت په وجه به قیامت په ورځ الله رب العزت دغه خلق بخي دغه خلق به الله بخي د دې نه پس نورم ډېرې خبرې دي او آینده جمعه به ان شاء الله
ډېر عجیبه عجیبه حکایات دي کیسې دي د ابوبکر صاحب په شان کې اب هم درته بیلې کوم انشاءالله ټیم پوره دی نور به انشاءالله آینده جمعه وي انشاءالله الله رب العزت دې موږ تاسو ته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اتباع نصیب کړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زموږ واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي یا الله موږ باندې خپل رحم و کرم وکړي یا الله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وسیلې سره مونږ ټولو ته عفو وکړي مونږ وبخې یا الله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یا الله ستا په ذات مې د قسم مې چې زموږ ورسره محبت دی او د دې په وجه یا الله زموږ بخښنه وکړي یا الله زموږ دنیا او آخرت ښایسته کې د دنیا او د آخرت څومره پریشانۍ دي مصیبتونه دي تکلیفات دي یا الله بیماری دي یا الله دې ټولو نه زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي یا الله دې حاضر مجلس کې چا څه شرعي حاجات دي د خپلو غیبو خزانو نه یې پوره کړي یا الله مونږ کمزور یو د 14 صدۍ مسلمانان یو یا الله مونږ نه ګناهونه بار بار کېږي یا الله مونږ ته نه بار بار معافي غواړو یا الله مونږ معاف کړي یا الله مونږ معاف کړي یا الله مونږ معاف کړي یا الله مونږ باندې خپل رحم وکړي خپل کرم وکړي یا الله بچي مونږ نیک عمله صالحه کړي یا الله په مور او پلار باندې مرحم وکړي د هر قسم بیماریو نه یا الله هغې حفاظت نصیب کړي یا الله چا رښتینې شوي غیبي د ښکلو رشتو بندوبست یې وکړي خدای پاکه چا کاروبار پریشانۍ دي یا الله پریشانۍ ختمې کړي او د حلال رزق کاروبار بندوبست یې وکړي یا الله دا کم بچي چې طلبای کرام دي خدای پاکه ښکلي عالمان ته جوړ کړي خدای پاکه چې کوم حافظ قرآن دي دې ته خپل علم نه علم او خپل حلم نه حلم ور نصیب کړي زموږ دا مدرسه دا جومات یا الله همیشه قایم و دایم وساتي دې ځکه درسونه یا الله دا یا الله د ټولې دنیا د پاره یا الله د خیر او عافیت ذریعہ وګرځي زموږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي او په آخر وخت کې مقتدا عظیمه کلمه را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله اذان وکړه